أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل. محترم مسلمانانو ورونو، په موږ او تاسو باندې د الله تبارک وتعالى دا خصوصي فضل او کرم انعام او احسان دی چې الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته یو ځل بیا په خپل ژوند کې د رمضان المبارک میاشت را نصیب کړه او د دې میاشتې د رجوع د نیولو او د نور عباداتو کولو توفیق را نصیب کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رمضان المبارک د میاشتې د پاره د مخکې نه تیاری شروع کړه او د الله په حضور کې به دعاګانې غوښتلې چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. دا دعا به د الله په حضور کې غوښته چې اے الله مونږ ته په دې رجب او په شعبان کې برکت واچي او مونږ رمضان میاشتې ته ورسوي، ځکه چې دا میاشت د الله تبارک وتعالی د برکتونو د رحمتونو او د مغفرت میاشت ده. په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی د جنت ټولې دروازې کلاو کی او د جهنم ټولې دروازې بندې کی. په دې میاشت کې سرکشه شیطانان او مردود شیاطین وتړلی شي. د دې میاشتې د روژې په نیولو سره د الله تبارک وتعالی قرب او نزدېکت حاصلیږي. انسان د الله تبارک وتعالی ذات ته قریب کیږي او نزدې کیږي او د روژې په برکت سره انسان خپل خواهشات کنټرول کوي، خپل نفس کنټرول کوي، خپل خواهشات کمزوري کوي. په دې میاشت کې د الله تبارک وتعالی د انواراتو او د تجلیاتو او د برکتونو او د رحمتونو داسې تیز بارانونه وي چې هغه بارانونه په نورو میاشتو کې نه راوریږي. خو د چا په زړه کې چې د ایمان نور وي او د بصیرت نور موجود وي نو هغې ته د دې میاشتې برکات او رحمتونه محسوسیږي، او د چا چې د زړه سترګې ړندې وي هغې ته د دې میاشتې برکتونه او رحمتونه او د دې انوارات نه محسوسیږي او هغه د دې میاشتې د برکاتو نه محرومه پاتې شي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو په هغه محرومه کسانو کې را نه ولي او الله تبارک وتعالی دې زمونږ تاسو د زړه سترګې د دې د برکاتو په لیدو باندې کلاو کی. محترمو، د دې میاشتې ډیر زیات برکات دي. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی د دې میاشتې د برکت او د عظمت طرف ته اشاره کړې ده. په دې آیت مبارکه کې کوم چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کو، الله تبارک وتعالی فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. چې میاشت د رمضان هغه میاشته انزل فيه القرآن چې په دې میاشت کې قرآن کریم را نازل شوی دی. آسماني چې څومره کتابونه دي، که هغه تورات دی، که زبور دی، که انجیل دی، که قرآن مجید دی، دا ټول کتابونه په دې مبارکه میاشت کې را نازل شوي دي. د اعتکاف او د لیلة القدر غوندې افضل عملونه هغه په دې میاشت کې موجود دي. د دې وجې نه دې میاشتې ته لوی عظمت حاصل دی او د دې میاشتې نسبت الله تبارک وتعالی طرف ته کولی شي. یعنی دې میاشتې ته شهر الله ویلی کیږي، د الله میاشت. شهر الله ورته ځکه ویلی کیږي چې د نور میاشتې چې څومره دي دام د الله تبارک وتعالی میاشتې دي، خو په دې میاشتې کې د الله تبارک وتعالی رحمتونه نورم زیات شي، برکات یې نورم زیات شي او د انسان تعلق د نورو میاشتو په نسبت سره په دې میاشت کې د الله سره ډیر قوي شي.
نو د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې فرمایي لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تكون السنه كلها چې کچري انسانانو ته بندگانو ته دا اندازه ولګي چې رمضان څه شی دی او د دې برکات او رحمتونه څه دي نو زما امت به دا تمنا وکړي چې کاش چې ټول کال د رمضان میاشت وي ځکه چې دا دومره لویه د برکت او د عظمت میاشت ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې سید الشهور شهر رمضان و سید الایام الجمعه د میاشتو سرداره هغه میاشت د رمضان ده یعنی میاشت د رمضان دا د میاشتو سرداره او بادشاهنه ده و سید الایام الجمعه او د ورځو سیده او د ورځو بادشاه هغه ورځ د جمعې ده. نو دې ته مختلفو جهتونو سره برکت او عظمت حاصل دي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان په آخره نیټه او په آخري ورځ باندې مونږ ته یو خطبه راکړه او په هغه خطبه کې د رمضان المبارک فضیلت او عظمت مونږ ته بیان کوم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغه حدیث تفصیلا ذکر کړی دی. هغه فرمایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان په آخري ورځ باندې مونږ ته خطبه راکړه مونږ ته وعظ او نصیحت وکړو. فقال یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فيه لیلة خیر من الف شهر. یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اے خلکو پتا سو باندې یو عظیم میاشت سیورې کړې دي یو عظیم میاشت پتا سو باندې را روانه ده یو د برکت نه ډکه میاشت پتا سو باندې را روانه ده یو داسې میاشت پتا سو باندې را روانه ده چې د اغي یو شپه د زرو میاشتو نه غوره او بهتره ده. جعل الله صيامه فریضة وقیام لیله تطوعا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه خطبه کې دوی ته فرمایي چې الله تبارک وتعالی د دې روزې د میاشتې د رمضان د میاشتې د ورځې روزې فریضه ګرځولې ده د ورځې روزې فرض کړې دي وقیامه تطوعا او د دې روزې د میاشتې د شپې قیامي نفل ګرځولې دي. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فریضة فيما سواه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې فرمایي چې کچا د الله د رضا د پاره خالص د الله د رضا په نیت باندې یو نفل عمل په دې رمضان کې وکړو نو د دې اجر او ثواب به داسې وي لکه په نورو میاشتو کې چې د فرض ادا کړي. یعنی د رمضان المبارک د میاشتې د نفل او ثواب داسې دی لکه د نورو میاشتو د فرض او ثواب. ومن ادى فریضة فيه كان كمن ادى 70 فریضة فيما سواه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا که په دې میاشت رمضان کې یو فریضه ادا کړه یو فرض یې ادا کو که هغه مالی فرض وي که هغه بدني فرض وي که هغه مالی او بدني دواړه فرضونه وي نو د دې اجر او ثواب به درته داسې میلاویږي لکه په دې نورو میاشتو کې چې دی او یا چند فرض ادا کړي او یا پیری فرض ادا کولو برابر ثواب به درته په رمضان المبارک کې په یو ځل فرض ادا کولو سره حاصلېږي. تاسو لږ ورس کې شئ وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې میاشت د رمضان میاشت د صبر ده د همدردۍ ده د غمخوارۍ ده والصبر ثوابه الجنه او د صبر بدله او د صبر ثواب هغه جنت دی د هغې ټکانه جنت ده. وشهر المواسات وشهر یزاد فی رزق المؤمن. دغه میاشت د مواسات ته میاشت د غمخوارۍ ده میاشت د همدردۍ ده چې ستا په زړه کې د غریبو خلکو همدردي پیدا شي په دا کې غمخواري پیدا شي. وشهر یزاد فی رزق المؤمن او دغه میاشت داسې میاشت ده چې د دې په برکت سره الله تبارک وتعالی د مؤمنانو په رزق کې برکت واچوي زیاتې پکې وکړي.
تاسو خپل تجربه وکئ چې په دې میاشت کې چې مونږ تاسو کومه خرچه کوو، کوم دسترخوان برابرو، کوم خوراک الله تبارک وتعالی مونږ تاسو ته را رسوي، په دې 11 میاشتو کې مونږ تاسو یو هفته هم نشو برداشت کولی. داسې رزق کې برکت واچوي الله تبارک وتعالی. مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې همدردی طرف ته او غمخواری طرف ته ترغیب چلایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې میاشت د رمضان کې کچا د الله د رضا دپاره په یو کس باندې روجمات وکړو، یو کس ته روجمات برابر کو، نو د دې دپاره به 3 انعامات وي. یو انعام یې دا ذکر کړی دی چې په دې سره به الله تبارک وتعالی د ګناهونه معاف کړي، دته به مغفرت وشي د خپلو ګناهونو. دویم انعام یې دا ذکر کړی دی چې وعتق رقبته من النار، چې چا د الله د رضا دپاره چاته روجمات برابر کو، نو الله تبارک وتعالی به د څټ د جهنم د اور نه آزاد کړي، یعنی د جهنم د اور نه به دته نجات حاصل شي. او دریم انعام نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر کو چې وکان له اجره مثل صائم من غیر ان ينقص من اجره شیء، او دی روجماتی برابرون کی تبا دومره اجر ملویږي څومره چې دی روجهدار ته ملاو شوی دی، بغیر د دینه چې د هغې د اجر او ثواب نه څه کمی راشي. نو دغه اجر او ثواب د هغه کس دپاره ذکر شو څوک چې خالص د الله د رضا دپاره چاته یو روجمات برابر کړي. نو صحابه کرام خو ډیر حریصو د نیکۍ په ګټلو کې، هغوی به کوشش کولو مونږ زیات نه زیات نیکۍ را جمع کوو. نو هغوی پوښتنه وکړه چې یا رسول الله لیس کلنا یجد من یفطره الصائم، چې ای د الله رسوله مونږ کې خو هر یو کس دا وس نه لري چې روجمات یې چاته برابر کړي، ځکه چې صحابه کرام غریبانو، هغوی سره د دنیا دومره درک نه و، دومره فراخي نه و ورسره د رزق څومره چې مونږ تاسو سره ده. نو صحابه کرام ورنه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله مونږ سره هر یو کس سره دومره اسباب نشته چې مونږ چاته روجمات برابر کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې یعطي الله هذا الثواب من فطر صائبا على مسقة لبن او تمرة او شربة من ماء، چې الله تبارک وتعالی به دغه ثواب هر هغه چاته ورکوي څوک چې د یو کس دپاره روجمات برابر کی، اگر که هغه د پیو یو ګوټ وي، که یوه کجوره وي او که اوبه وي، یعنی که په هر شي سره وي چې کوم یو شی ستا په وس او طاقت کې وي، خو چې ته په روجمات کې یو مسلمان سړي ته خالص د الله د رضا په نیت باندې ورکې، نو الله تبارک وتعالی به دغه اجرونه او دغه 3 انعامات تا ته په درکوي چې ستا د ګناهونو مغفرت به کېږي، د جهنم د اور نه به خلاصون درته ملویږي، او د دې روجهدار غوندې ثواب به تا ته ملویږي، بغیر د دې نه چې د هغې د ثواب نه څه کمی راشي. او مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضی شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا چې په دې میاشت د رمضان کې په یو روجهدار باندې په مړه خېټه باندې خوراک وکړو، دې موړ کو یو مؤمن سړي باندې، روجهدار سړي باندې په مړه خېټه خوراک وکړو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی به په د باندې د حوض کوثر د اوبونه داسې اوبه وڅکي چې تر څو چې د جنت ته نه داخل شوی په دې به بیا تنده را نشي، یعنی د محشر په ورځ باندې چې کومه تنده وي هغه تنده به الله تبارک وتعالی ختمه کړي. وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا داسې میاشت ده چې د دې ابتدا رحمت ته، درمیان یې مغفرت ته، او آخر کې د جهنم نه د خلاصون ذریعہ ده، د جهنم نه خلاصون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخره کې دا فرمایي چې من خفف عن مملوکه فيه غفر الله واعتقه من النار، چې په دې میاشت کې چا د خپل مملوک سره، د خپل غلام سره، د خپل مزدور سره، د خپل ماتحت رعایا سره نرمي وکړله، نو الله تبارک وتعالی به دې کس ته د جهنم نه د خلاصون ذریعہ وګرځوي، یعنی د خپل مملوک سره، خپل مزدور سره، خپل ماتحت خلکو سره رعایت کول او د هغوی نه بوج کمول،
دا د انسان د پاره د جهنم د اور نه د خلاصون ذریعہ ګرځي. نو په دې حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د شعبان په میاشت کې یو جامعه او مانعه خطبه ورکړه او په دې خطبه کې د میاشت د رمضان فضائل ذکر کړل. صحابه کرامو ته دا ترغیب ورکو چې تاسو د میاشت د رمضان روزي ونیسئ او د دې میاشت د رمضان د برکاتو نه محروم پاتې نشئ او صحابه کرامو ته د صبر او د استقامت او د برداشت درس ورکو ځکه چې د صبر بدله جنت ته. او په مؤمنینو باندې په دې میاشت کې یو خاص انعام دا ذکر کو چې الله تبارک وتعالى په دې میاشت کې د مؤمنینو په رزق کې برکت واچي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې د معاشرت یو عظیم درس مونږ تاسو ته راکو چې په دې میاشت کې تاسو د دې تربیت وکړئ، د دې ټریننګ وکړئ چې خلکو سره همدردي کوئ، خلکو سره حسن سلوک کول، خلکو سره ښېګړې کوئ. د هغې په بدله کې به الله تبارک وتعالی ستاسو مغفرت کوي، ستاسو درجات به بلندیږي، تاسو ته به ثواب او اجر ملویږي. یو بل حدیث شریف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې د میاشت د رمضان 15 خصلتونه ذکر کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما امت ته 15 داسې خصلتونه ملاو شوي دي چې هغه خصلتونه مخکینیو امتونو ته نه دي ملاو شوي. میاشت د رمضان یا د روژو نیول دا صرف په امت محمدیه باندې نه دي فرض شوي، په مخکینیو امتونو باندې هم فرض شوي وو، خو صرف په تعداد کې یا په کیفیت او حالت کې فرق وو. نو مخکینیو امتونو ته هغه خصوصیات د میاشت د رمضان نو حاصل کوم خصوصیات چې امت محمدی ته حاصل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعط امت قبلهم، چې زما امت ته په میاشت د رمضان کې 15 داسې خصلتونه ملاو شوي دي چې هغه مخکینیو امتونو ته نو حاصل. اولنی خصلت دا دی خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. اولنی خصلت او اولنی خصوصیت دا دی چې د یو روزدار د خولې بدبویي چې کومه بدبویي د روزدار خوله شروع کی د لوږې یا د تندې د وجې نه د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې هغه د مشکو نه قیمتي ده. او په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی چې زما د قسم وي په هغه ذات باندې د چا په قبضه کې چې زما روح دی چې د یو روزدار سړي د خولې بدبویي د الله په نسبت باندې د مشکو او د عنبرو نه قیمتي ده او قابل قدر او قیمتي ده. دویم انعام نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دی چې وتستغفر لهم الملائکة حتى یفطروا. الله تبارک وتعالی دغه خصوصیت امت محمدی ته ورکړی دی چې ترڅو پورې روزدار د روزې په حالت کې وي نو ملائکې د ده دپاره د مغفرت او د بخشش او د بخښنې سوال کوي. او دریم انعام الله تبارک وتعالی امت محمدیه ته د روزې په بدله کې دا ورکړی دی چې ویزین الله عز وجل کل یوم جنته. الله تبارک وتعالی هر ورځ جنت ښایسته کوي، جنت مزین کوي، د جنت سنگار کوي. او بیا فرمایي الله تبارک وتعالی چې یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنهم المؤونة والاذى ويسير الیک. قریبه ده چې زما بندگان، زما نیک بندگان تکالیف او مصیبتونه برداشت کی او په تکالیف او په مصیبتونو راتیر شي او تا ته به در داخل شي. یعنی د جنتیانو د پاره الله تبارک وتعالی هر ورځ جنت مزین کوي. او څلورم انعام دا ذکر کړی دی چې ویصفد فیه مردة الشیاطین. په میاشت د رمضان کې سرکشه شیطانان، مردود شیطانان وتړلی شي او دوی بیا هغه ځای ته نشي رسېدلی کوم ځای ته چې دوی د رمضان د میاشتې نه علاوه ځان رسولو او سرکشي او بغاوت به یې پیلاولو. نو الله تبارک وتعالی سرکشه شیطانان په زنځیرونو کې وتړي. بیا ځان ته خبره ده چې یو انسان په خپله د شیطان صورت اختیار کی او په ده کې دومره خباست وي چې د شیطان نه دی بېغمه وي، شیطان دته څه حاجت نه لري، دی په خپله د شیطان عمل په مخ کې بوځي. نو هغه بیا د رمضان په میاشت کې هغه سرکشي او بغاوت کوي. او پنځم انعام نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دی چې ویغفر لهم فی آخر لیلة. الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک په آخري میاشت کې دوی ته مغفرت کوي.
یعنی چا چې په صحیح طریقې سره رمضان المبارک وساتلو، د دې میاشتې آداب او احترام یې وکړو، نو الله تبارک وتعالی د دې په آخري ورځ باندې دوی ټولو ته مغفرت کوي. صحابه کرام ورنه پوښتنه وکړه چې په دې شپه باندې ولې مغفرت کوي؟ آیا دا د لیلة القدر شپه ده، په دې وجه باندې به موږ ته مغفرت کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، دا د لیلة القدر شپه نه ده، بلکې دا شپه باندې د دوی مغفرت د دې وجې نه کولی شي چې مزدور ته د مزدورۍ اجرت اله ملویږي چې کله د مزدوري پوره کړي. نو چې کله روزهدار خپل ډیوټي پوره کړي، خپل مزدوري پوره کړي، نو الله تبارک وتعالی د دې په اختتام باندې دوی ته دغه اجر ورکوي، دغه ثواب ورکوي چې دوی ته الله تبارک وتعالی مغفرت ورکړي. نو محترمو، الله تبارک وتعالی د دې میاشتې ډېر برکات ذکر کړي دي. په دې میاشت کې د الله تبارک وتعالی ډېر رحمتونه، ډېر انوارات، ډېر تجلیات دا دنیا ته متوجي وي. خو چې د چا د زړه او د بصیرت سترګې کلاوي، هغه به د دې میاشتې برکات راغونډ کړي، د دې میاشتې انعامات او انوارات او تجلیات به راغونډ کړي. او د چا چې د زړه سترګې ړندې وي، نو هغه به په دې میاشت کې هم د الله تبارک وتعالی د نږدېوالي نه محرومه پاتې شي. ځکه چې د رمضان یا د روژې د نیولو اصل مقصد دا نه دی چې سړی د لوږه او تنده تیره کړي، بلکې اصل مقصد کوم چې قرآن کریم ذکر کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، په تاسو باندې میاشت رمضان فرض کړی شوه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې ستاسو نه مخکینیو خلکو باندې، مخکینیو امتونو باندې دغه میاشت رمضان یا روژه فرض شوی وه. لعلکم تتقون، مقصد د دې روژې د فرض کېدو څه دی؟ قرآن کریم هغه ذکر کوي چې د دې دپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ، ستاسو په زړونو کې یره پیدا شي، د الله خشیت ستاسو په زړونو کې پیدا شي. نو محترمو، دغه میاشت د رمضان د یو مؤمن مسلمان دپاره د تربیت میاشت ده، د ټریننګ او د اعداد میاشت ده، چې په دې میاشت رمضان کې د تربیت وکړي، د غیبت نه ځان بچ کول زده کړي، د حسد نه ځان بچ کول زده کړي، د ګناهونو نه ځان بچ کول زده کړي، د حرامو نه ځان بچ کول زده کړي، د خلکو سره همدردي زده کړي، او د په زړه کې د غریبانو رحم او صله رحمي پیدا شي، د الله حکمونو ته سر ټیټ کړي، سر ټیټول زده کړي. نو کله چې د 11 میاشتې د مقابلې میدان ته راوځي، د عمل میدان ته راوځي، نو به د خپل نفس سره مجاهده کولی شي، د شیطان سره به مجاهده کولی شي، د خپل خواهشاتو سره به مجاهده کولی شي. نو مقصد د رمضان دا نه دی چې موږ تاسو لوږه او تنده تیره کړو، مقصد د رمضان دا دی چې په موږ تاسو کې تقوا راشي. کوم روټین چې زموږ تاسو د 11 میاشتې روانو چې موږ به تلاوت پرېښیو، موږ به ذکر او اذکار پرېښیو، موږ به د جمع منځونه پرېښیو، هغه روټین بدل شي په دې میاشت کې. موږ تاسو د جمع منځونه شروع کړو، موږ تاسو د قرآن تلاوت شروع کړو، موږ تاسو د ټایم پاس دپاره دا نه کوو چې فیسبوک ته واوړو یا سوشل میډیا استعمال کوو، بلکې راشو خپل ټایم او خپل وخت چې تیروو د هغې دپاره د قرآن تلاوت شروع کړو. کم از کم چې یو مؤمن سړی په ورځ کې 2 سپارې تلاوت کوي، چې په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی موږ تاسو ته 2 پیرې د قرآن د ختمولو اجر او ثواب راکړي او توفیق یې راته ملاو شي. نو دغه میاشت د دې دپاره مقرر شوې ده چې خپل روټین بدل کړئ. کوم روټین چې تاسو 11 میاشتې شروع کړی وو او د الله نه لرېوالی تاسو ته حاصل شوی وو، کله به د جمع منځ ته نشوې راتلی، کله به د قرآن تلاوت نشو کولی، کله به د ذکر نشو کولی، کله به د یو غریب ته صدقه نشو ورکولی، د مال محبت ستا په زړه کې ننوتی وو، دغه ټول بد عادتونه چې پتا کې ختم شي، ستا روټین بدل شي، ستا ټایم ټیبل بدل شي، ستا تربیت وشي، او بیا د 11 میاشتې ته د دې روټین او ټایم ټیبل مطابق تیری، د الله د حکمونو لاندې ژوند تیری، بیا به د دې تازګۍ دپاره او د دې عهد د تجدید دپاره بیا د رمضان المبارک میاشت ته نصیب شي، په هغې کې به بیا ستا ټایم ټیبل از سر نو تجدید وشي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته د دې میاشتې په حق سره د احترام کولو توفیق را نصیب کی، او د دې د عباداتو کولو، د قرآن د تلاوت کولو، د منځونو د خیال ساتلو توفیق تی را نصیب کی، او الله تبارک وتعالی دې د خپلو نیکو اعمالو د حفاظت توفیق را نصیب کی. نیک عمل کول آسان دي، خو د هغې حفاظت کول بیا ډیر ګران دي. نو الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی. امین. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا